تشدد هم کاوه هغه توپک هم استعماله توره هم استعمالوله خوشحال بابا وایي یا مرګ دومره مهلت راکړې چې جمدر د مدعي په وینو سور کړ نو خوشحال بابا موږ تل دی خدا تاریخونه له وخت سره ختم شول خو بیا دریم تاریخ څه کم دی تر ټولو لوی او نه ختمېدونکی تاریخ د باچا خان بابا تاریخ دی چې کوم خدای خدمتګارانو شروع کړی و تاسو نن ګورئ چې دا سل کلن تاریخ دی نن یې 100 کالونه په دې جنوري کې به پوره شي دا تاریخ ولې روان دی دا ذکر روان دی دا د عدم تشدد په بنیاد باندې دی دا د مینې ورورولۍ پښتونولۍ قومولۍ په بنیاد باندې روان دی او دا تاریخ نن د عوامي نېشنل پارټۍ په شکل کې موجود دی عزیزانو زموږ تاریخ او زموږ تحریک او زموږ قربانیان څه دپاره دي د پښتون قام د شتمنۍ دپاره دي د پښتون قام د آبادۍ دپاره دي د پښتون قام د یووالي دپاره دي نو په دې سلسله کې د پیرنګي را خیر واخله بیا تر دې دمه پورې عوامي نېشنل پارټۍ او خدای خدمتګارانو ډېر تکلیفونه تیر کړي دي جیلونه یې تیر کړي دي ځکه جایدادونه یې ضبط شوي دي سرونه هم شیندلي دي تر سر خو زیات قیمتي شی نشته خو دا هم څه کړي دي دا هم ځکه کړي دي چې موږ دا وطن خپل کور ګڼو موږ دا خاوره خپله مور ګڼو موږ د دې خاورې بچي یو موږ تل د دې خاورې حفاظت کړی دی خدای دې نه کړي که په دې وطن باندې بیا داسې عمل راځي نو عوامي نېشنل پارټۍ به په میدان کې ولاړه انشاءالله عزیزانو په دې ملک کې لا 80 کالو څخه موږ دغه لا 80 کالو د وړو قامونو په خصوصي توګه د پښتنو د بلوچو استحصال کړی کله وی اسلام ته خطر ده کله وی پاکستان ته خطر ده کلم د روټي کپڑا مکان په نامه باندې ټګي کلم د انصاف په نامه باندې ټګي دا ولې هیڅ چاته خطر نشته خطر جنگ سکم دی دا اسلام نه دی دا جنگ سکم دی دا حقوق دی او عوامي نېشنل پارټۍ پښتون قام د نړۍ د قامونو سیال جوړول غواړي عوامي نېشنل پارټۍ پښتون قام په پاکستان کې د مشته قامونو سیال جوړول غواړي عوامي نېشنل پارټۍ په جمهوریت یقین لري عوامي نېشنل پارټۍ د پارلیمنت سپریمیسي غواړي عوامي نېشنل پارټۍ غواړي چې دا پارلیمنت ته واکدار وي کنټرول ډیموکراسي ته نه وي دفترونه وي نو نن تاسو د صدر صاحب په هغه هدایاتو باندې عمل وکړ او دا ډېره د خوشحالۍ خبره په دې وجه ده چې دا نه 400 ده دا نه پېښور دی دا نه صوابۍ ده دا هغه سیمه ده چې له کومې سیمې څخه به د عوامي نېشنل پارټۍ په مشرانو چې کومې حملې کېدلې عوامي نېشنل پارټۍ چې په نښه باندې وه هم د دې خاورې څخه به خلکو اعلانونه کول چې موږ عوامي نېشنل پارټۍ ټارګېټ کوو خو نن تاسو ګورئ چې هغه قوتونه دلته نشته هغو خلکو ته مخکې موږ دا خبره کړې ده اوس یې هم ورته کوو چې عوامي نېشنل پارټۍ یو تاریخ لري عوامي نېشنل پارټۍ یو تحریک دی عوامي نېشنل پارټۍ قرباني لري او دا درې شیان تاریخ تحریک او قربانی له یو مذهبي او سیاسي ګوند سره نشته دا صرف عوامي نېشنل پارټۍ ده چې دا درې شیان لري دا خلکو به دا خبره کوله چې موږ د عوامي نېشنل پارټۍ سیاست ختم کړ دا خبره به یې کوله چې موږ عوامي نېشنل پارټۍ ختمه کړه نن هغو خلکو ته موږ وایو چې راشئ د دې غرو په لمنو کښې وګورئ د باچا خان بابا پیروکاران نن موجود دي او هغه خلک هغه نشته قوتونه نشته موږ دا خبره مخکې هم ورته کړې وه اوس یې هم کوو چې عوامي نېشنل پارټۍ پیرنګي نه که ختمه عوامي نېشنل پارټۍ قیوم خان نه که ختمه عوامي نېشنل پارټۍ لوی لوی جنرالانو نه که ختمه لوی لوی ډکټیټرانو نه که ختمه خودکشو دماکو نه که ختمه طالبانو نه که ختمه نو دا خلک د واوري چې دا د باچا خان بابا تحریک دی په پښتنو کښې پښتون قومي تاریخونه ډېر تاریخونه چلېدلي دي
ډېر پښتون قومي تاریخونه چلیدلي دي خو درې تاریخونه هغه داسې چې ډېر مهمه دي او هغه مسلمه دي ټول خلک یې مني موږ ټولو تاریخونو ته احترام لرو خو دا درې تاریخونه چې کوم دي نو دا خلک دا خبره کوي چې پښتون قومي تاریخ په درې ادوارو باندې مشتمل دی یو هغه تاریخ چې له کاني ګورم څخه پر روشن بابا شروع کړ هغه تاریخ چې له کاني